دا په داسې ځای کې حلال کوي چې هلته هېڅ حکم نه ویل ښه صاحب پیر صاحب تلی دی او یو تاخانه کې ننوتی دی او کونتر حلاله کړې ده چې راغی وی کوم ځای وی والله کال ته د مرغۍ چڼم و هېڅوک نه ویل ګوره څوک به وو وی والله که هېڅ حکم طالب تلی دی ګرځي 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 ماښام راغی کونتر یې ژوندی راوړه بادشاہ ناست دی وزیر ورته وی ولې هلکه وی صاحب وعده مې کړې وه چې هغه ځای کې حلاله که چې هلته هېڅ حکم نه په ګرځېدو مې ړه پړه کوچاودو خو داسې ځای مې پیدا نه کو چې هلته خدای را سره نه نو ځکه مې کونتره ژوندی راوړه ځکه چې ما وعده تا سره دا کړې تاسو خیال راغی وزیر بادشاہ ته وکته ویلو دی لیده رتبه د هغه چا اوچته ده چې د چا عقیده او ایمان دای چې الله 24 ګنټې ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ونې لاندې آرام کولو توره ونه کې ځوړند کړې وه یو کافر راغی او توره راواغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایه محمده اوس به دې رانه څوک خلاصوي هغه چې ورته داسې وکته ویل الله دا کافر د لاسه توره پرېوته چې توره تې پرېوته رسول الله راواغسته کافر ته وایي اوس به تا رانه څوک خلاصوي وی چې کوم ذات ته رانه خلاص کړي هغه به درنه مام خلاصوي پیغمبر توره کېښوه او مغه وخت کې هغه وی لا اله الا الله محمد رسول نازکا ڈاکٹر اقبال وہی چھے شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یا خو میں پریدا چی جماعت کم کینم او شراب اسکم او یا داسې ځای راته وښایه چې چېرته الله نه وي نو هغه صرف د خدای ذات دی چې په هر ځای کې موجود دی طالب نه وزیر تپوس وکړو چې تا سره څه دلیل دی چې الله تا سره او په هر ځای کې وی ما سره دلیل د خدای قرآن دی قرآن ویلی دی چې نحن اقرب الیه من حبل الورید زه د دې مرۍ د رګ نم درته ډېر نږدې یم قرآن ما سره دی واذا سالک عبادی عني فإني قریب ما سره قرآن دلیل نو ما داسې ځای پیدا نه کو چې چېرته الله را سره نه نو زما عزیزانو عرض دا و چې اعتماد به صرف د خدای په ذات کې په بنده به نه کې تاسو وګورئ یوسف علیہ السلام زلیخې ګیر کړی په کوټه کې ټولې کمرې بند دي او زلیخه راله او دروازې تالې ولګېدې او کونډې ولګېدې او کمرې بند شو یوسف ته وایي وایه اوس زما مطالبه پوره کې وکړه صدر سره وکم څوک به د خلاصۍ رانه دلته یوسف علیہ السلام الله اکبر آواز وکړو الله اکبر او وی چې اے الله دې وخت کې زما لویه سهاره ته بل څوک نشته بس خو چې ټوپې کو د کټ نه پاره دروازې چې ورتله دروازه به ورته لرې کېده په خپله ټولې دروازې ورته لرې شوې او د زلیخې د مکر نه الله بچ کو څوک به وکړي داسې چې سوانه ښځه هم ده او د وزیر اعظم ښځه ده کمرې هم بند دي او ځوان هلک هم دی اعتماد په الله وشو د هر شي نه بچ دا یاد لرئ چې اعتماد به صرف یو پیر له یو سړی راغی
وی صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې اوبو د پاسه ګرځم. هغه دا خو اسانه وظیفه ده. ورشه دریاب ته او دریاب ته ټوپ کو زما نامه والا، بس اوبو د پاسه به ګرځي. د پیر حکم و چې دریاب ته ورغلی دی چې ور ټوپ کړي دي، خو چې غر کېږي د پیر نامه تېره شوه، ویل یا الله یا الله یا الله یا الله. خو چې یا الله دوه درې ځله چغې کې اوبه ورته ځمکه شو، دی پې د پاسه وګرځېدو. ښه وګرځېدو. پیر صاحب ته چې راغی وی څنګه چلو شو؟ وی صاحب نافرمانی رانه وشو. وی څنګه؟ وی دریاب ته مې ټوپ کو، خو چې تر مرۍ ډوبېدم ستا نوم رانه هېر شو، د الله نوم مې واغست. بس اوبو نه راووتم او اوبه راته ځمکه شوه او زه پې وګرځېدم او راغلم. ورته ویل بچیه دغه وخت کې چې اوبو ډوبولې زما نوم درنه هېر شو؟ ویل او. ویل د ښځې نوم درته یاد و؟ ویل نه. ویل د زوی؟ ویل نه. د مور نه، د پلار نه، کور نه، جایداد هېڅ نه و راته یاد. په دغه وخت کې د الله نه سیوا زما پړه کې بل څه ونه، ځکه چې غر کېدم او په دې پوه شم چې خدای نه سیوا دې بل څوک نشي بچ کولی. ویل بچیه د اوبو د پاسه همغه څوک ګرځېدی شي چې د چا زړه د هر څه نه خالي وي او صرف د خدای نامه پکې. نن زمونږ کې د خدای نامې کم ځای، مونږ کې خو د ښځو نامې دي، د لونو نامې دي، د بچو نامې دي، د پیسو نامې دي، د اقتدار نامې دي، د 2 کروڑ آرامتوبونو نامې دي. زمونږ کې د خدای نامه کمړه چې بالکل خالی وي. لکه مولانا روم نه چاته پوسو کو چې ستاړه کې څه دي؟ هغه زماړه کې بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن، بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن، کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد، بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن، کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد. بخدا قسم سینہ میں اوش لوا اڑ میں